عزیزانو زمونږه بدقسمتي دا دی چې زمونږ په قوم او ملت کې کلی کور کې پښتون بولټن کې غیر شرعي غیر اخلاقی او غیر ضروری او غیر قانوني افعال اعمال رسومات ډیر زر خلکو کې خوريږي او ډیر زر او تفروغ ملوي هغه غیر شرعي غیر ضروری او غیر قانوني افعالو کې کارونه کې یو بد رسم هغه د هوایي فایرینګ رسم دی چې مونږ ګورو زمونږ په پاکستان کې زمونږ په قوم ملت کې هرې خوشحالي باندې دغه بد رسم سر ته خلک رسولو کوشش کوي خاص توګه باندې د وړو کې او د غټ اختر په شپې باندې بے تحاشا هوایي فایرینګ د ځان لپاره د فخر باعث ګرځي خلک د ځان لپاره خلک د فخر باعث ګڼي هوایي فایرینګ کوي په دې باندې فخر کوي حالانکه دا د فخر خبره نه ده دا د سوچ خبره ده مسلمان لپاره لمحه فکریه ده په داسې حالاتو کې چې ملک د کمزورتیا سره مالی اقتصادیاتي بحران سره مخامخ دی په داسې حالاتو کې هوایي فایرینګ کول بے تحاشا هوایي فایرینګ کول د نه صرف جرم دی بلکې جرم عظیم دی او ډیره ګناه کبیره دی هوایي فایرینګ هغه بد رسمو کې یو ډیر غټ رسم دی او جرم دی چې موږ په ډیر خوند سره هرې خوشحالي په موقع باندې کوو هوایي فایرینګ مونږ دا ګڼو چې دغه مرمۍ زما ټوپک نه یا زما پستول نه ووته نو بس لاړه غیبه شوه او دا ختمه شوه خو داسې نه دی حقیقت دا دی چې هر کالي وړوکی اختر غټ اختر او نورو خوشحالي په موقع باندې زمونږ دغه یوه مرمۍ چې زمونږ ټوپک نه ده ووته خولې نه بهر ته شوه دا د یو کس نه دوه کسان نه د 8-9 کسانو بچیانو پلار وژلی شي ختمولی شي او دا د ډیر کسانو مشمانو د مخ ښکلا د مخ رنګونه او د مخ مسکا ورکولی شي دا د ډیر خویندو بچیان دنیا نه رخصتولی شي او دغه د ستا یوه مرمۍ چې تا په خوشحالي باندې او تا په مستی باندې دا ډزولی دی دا د ډېر خویندو کورونه ورانولی شي د هغو سوهاګ د هغو خوندان د هغو نه اخیستلی شي د زندګي لاسونه خلک وینځي د دې وجې نه او د سره سره د لوی جرم هم دی قومي طور باندې هم اسلامي توګه باندې هم ولې چې هوایي فایرینګ نه صرف دا چې دا یو غیر قانوني عمل دی بلکې دا غیر شرعي هم دی دلیل نمبر 1 دا چې دا فضول خرچ دی د دې هیڅ فایده نشته فضول خرچ دی او فضول خرچ انسان ته فضول خرچ په قرآن کې من رغل دی او فضول خرچ انسان ته د شیطان رور نسبت شوی دی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا د شیطانانو ورونه دي دویم دلیل په بنیاد باندې چې زه دا حرام ګرځوم هغه د لایعنې کار دی او د مسلمان شان دا دی د هغه د اسلام حسن دا دی چې هغه به لایعنې فضول کارونه بے فایده کارونه ځان ساتي ډډه به کوي او د داسې کارونو به خپله به ځان ساتي ورنه او د دې مخنیوي کولو دپاره د دې روکتام دپاره خپل کردار ادا کوي دریم چې کوم دلیل دی چې هغه په بنیاد باندې هوایي فایرینګ حرام دی هغه اذیت مسلم دی مسلمان ته تکلیف رسول دی ماشومان ته دې وجې نه تکلیف رسیږي په کلي کور کې په کوڅې کې په کوڅو کې او په خپل ګاونډ کې اکثر د غټ عمر والا مشران وي مریضان وي د زړه مریضان وي هغو ته تکلیف رسي د خلکو املاکو ته تکلیف رسي او د مسلمان شان دا دی چې هغه به مسلمان ته تکلیف نه رسي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده د مسلمان پہچان دا دی چې د هغه لاس او خولې نه بل مسلمان محفوظ وي
نو کامل مسلمان نشي کېدای هغه کس چې هغه هوایي فایرینګ کوي. هوایي فایرینګ ملکی قانون اعتبار سره هم یو جرم دی. نو لہذا د دې نه ټول مسلمانانو ته ډډه کول پکار دي. هغه کسان چې هغه هر کال هوایي فایرینګ ډیر په شوق او ذوق دلچسپي سره ولولې سره او جنون سره کوي، هغه ته زما یو سوال دی، خاص کوم چې خدای د پاره د کال کتا سوغه د پاره پیسې غونډې کړي او تاسو یو ججر دو ججر تاسو په هوایي فایرینګ باندې ځکوي، الله رسول ته وګوري، خدای ته وګوري، دغه پیسې را واخلي په خپل کلی کور کې چې کوم یتیمان دي غریبان دي هغه ته په کپڑے ورکي، په خپل کلی کور کې چې کوم غریبان دي چې په کور کې خوراک سکاک نشته هغه ته د یو وخت راشن واخلي. یقین صدر ته چې دې سره تاسو ته سکون هم رسیږي، الله به ناراضي کیږي. الله تبارک وتعالى مونږ هوایي فایرینګ شانتي یو بد عمل نه، یو بد رسم نه، یو جرم نه، یو غټي ګناه نه مونږ محفوظ وساتي کی